د اهل بدع او د اهل شرک خلکو منبرونه وګوره دا د الله د توحید د بیان نه خالی دي د الله توحید چې کوم عالم بیاني پوه شه دا حق پرست دی د حق پرست یو نښه دا ده چې دی به د الله تعالی توحید شوق سره بیاني او د اهل البدع او اهل الشرک والضلاله نښه دا ده چې دی به د الله د توحید په بیان تنګیږي او نه به بیاني تاسو وګورئ چرته دی زیات تر دې تقلیدي طبقو د دیوبندي ډلو د تنظیمونو والو مارکیټ ته چې د دې څومره کتابونه راځي چرته به ونه وینئ چې د الله په توحید باندې دی کتاب لیکلي نه لیکي په دې بحث نه کوي چرته وګورئ د یو بریلي عالم منبر د یو ډله پرست عالم منبر د جامد تقلید والو علماو منبرونه وګورئ شپېته کاله به یو عالم په یو جومات کې امامتي کړي په هغه شپېته کاله کې به څومره جمعې راغلي د جمعې یو خطبه به د الله په توحید او د الله په یووالي نه کړی نور د دې نه لوی بدبخت او د الله د خیر نه محرومه سړی څوک کیدی شي چې تا سره د هرې مسلې ټیم په منبر او محراب شته خو تا د الله دا بندگان الله سره ډایرکټ نه دي په رابطه کړی نو ما عرض دا کو چې دا د اهل حق علماو نشانی ده چې دا عوام دا د رب العالمین سره ملو کی د عوامو ته د الله تعالی د یووالی مسله چې د الله تعالی سره څوک شریک نشته الله حاجت روا دی الله مشکل کشا دی الله اولاد ورکی الله تعالی بغیر اسباب اوري الله بغیر اسباب ویني الله تعالی د ټولو خلقو مشکلات حل کوي په دې ټولو مسلو کې رب العالمین سره څوک شریک نشته د ټوله دنیا الله ته محتاج ده په دې عقیده به بار بار عوام پوهه دا د عالم ذمہ داری ده لیکن تو ګوره زمونږ په پښتنو کې د شرک یو ډېر لوی راج تیر شوی دی او اوس هم سبوی نه قبر لبزینه خو چې ته د الله د یووالي مسله وکړي که نه تک ټایم کې کفره فجره او اهل الشرک راوچتېږي د ډیران کې بدبویي شته او که نشته ډیران بدبویه دی خو چې تا ورته بیلچې نه اړمه کړې نو د ډیران بدبویي نه ښکاري خو چې کله ته ډیران له بیلچې ورکړې نو دا ډډوزې او څښا بوی ته نه راوچت شي دقسې چې ته د شرک رد لخپه ورکې او د الله تعالی په توحید باندې اواز اوچت کې خلک وایي پنجپیری دی وابي دی ځان ته ساتې د اولیاء او ګستاخ دی اولیاء نه مني ته هر څه منې خو تا د الله حاکمیت او د الله د الوهیت خبره وکړه دغه ټیم کې شرک پرسته طبقې ټولې راپاسي هغه خلکو نه به د شرک هغه خبرې واورئ چې ته به وایې ګنې دا د رسول الله د صف د ودرولو خلک دی لیکن د هغې نه به هغه خبرې واوري وي نه دا اولیا دي وایي زمونږ یاد شي په مونږ به دانې راوختې چې دې تر ډېرې بابا له بلاړو دانه به ښه شوه ته به هغه ټایم اریان شي چې ته خو ما ډېر لوی مؤمن موحد او مسلمان ګڼلې تا کې او ابو جهل کې خو هېڅ فرق نشته